راته ډېر غټ صفتونه وشو دا څلورمه پنځمه جلسه ده چې ده وکړه په ډېر غټ شپارک راغلی او ډېر لرې ځینه راغلی یم چارسده ضلع او ډکي کلی د هغه ځای نه ده په شپارک راغلی الله دې دا کامیاب کړي دا پښتون منظور دی الله پاک دونه کامیاب کړي چې همدا دنیا مې هغه دنیا د موږ اوښې دې وچې کړي موږ ته د بچه پیدا کړي ما را بچه ورک ته ملاقات مې نه ده شوی راته ښیي نه ځمکه کې تر څلورم کال روان ده آخر ګناه دې وکړي ملاقات مې د ورسره وکړي ولې دونه ظلم موږ سره کېږي خو دا چې شی دا موږ باندې پښتانه ودرېده ژړا وکړي به پښتانه وچې کړي الله دې کامیاب کړي منظور پښتون دې کامیاب شي ما دې ورته ډېر سلامونه یي او زه ډېر په شپارک راغلی یم او ډېر لرې ځینه راغلی یم شیرپاو او تاب شیرپاو کلي نه اخوا ارچند روډ نه راغلی یم او د ده په انتظار زه ډېره ومه بچی مې د مدرسې نه راغی او 3 میاشتې مولتوب پټګۍ ته پاتې وې 10 کاله سکول وې بیا مدرسه وې چې اسنیانو شپې ته راغی او ما دې ور د کوڅې نه جګ رانه چې جګې که ما روجه وه چې دا یې جګ من خبر نه شو وروسته غږ وشو سای والا اوچت کو سای والا چې هغه ورک کړی نم څوک ژړا اوري نم څوک فریاد اوري عمر به یې را 22 کالو 23 کالو عمر به یې نو ډېر عمر یې نه ده عمر یې کم ده په کاټ کې عمر معلوم ده زه څه پوهېږم 3 کاله پروش دا سنیان یې څلورم کال روان ده څلورم کال یې روان ده نه 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 ماشومان نه لري واده یې نه ده کړی نه خامخا لا لږ ده ورونه نور یو کشره ده هغه نه وړکه ده او دا 3 مشران دي